بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې دا څوک ټلیفون دل راوکي چې هغه ته هلو یا هلو ته ورته ووایه، دا د شریعت په رڼا کې څنګه دی؟ علامه مفتی سید محمد سلمان منصور پوری هغه په خپله فتاوا کتاب نوازل جلد نمبر 18 صفحه نمبر 109 هغه دا لیکلي دي چې څوک موبایل یا په ټلیفون درته وکړي نو د هغه خبرو آغاز په سلام سره کوه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کچیره هلو ورته ووایه، د خبرو آغاز په هلو سره وکړي، نو د سنتو خلاف ورزي رااله، بلکې پر سنت باندې باید مسلمان عمل وکړي. ځکه حدیث شریف کې راځي عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم السلام قبل الكلام. سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 99 چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سره خبرې شروع کړي هغه د مخه سلام. نو هغه سلام چې کوم دی محترمینو دا عام کې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې سلام عام کې په دې باندې تاسو نیکی هم ملاویږي، ثواب هم ملاویږي. دا هلو سمانه الله دې موږ مسلمانان ماف کې په هر شي باندې موږ د کفارو پر نقش قدم باندې روان، د مغرب پر نقش قدم روان، موږ دا ترکیب بولو. مسلمان د الله بنده د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت را ژوندې که، د هغه سنت دا ځان ته معلوم که، پر هر قدم هغه موږ ته خبرې را ښوولې دي. زموږ دین مکمل ضابطه حیات را سره پروت دی. د خبرو آغاز چې کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دېرش نیکي الله جل شانه پر دې باندې درکوي. و هغه ته چې دعا وکړه، دعا قبول شي، پر هغه به سلامتي راشي، هغه ته ته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، پر تا به ته هم دعا وکړه، دغه دعا قبول شي، الله به د باندې رحمت راولي، الله به د باندې برکت راولي، الله به سلامتي د باندې راولي. نو پر دې د هلو څه معنا؟ هم دعا ورته وکړه، هم به ثواب، هم به نیکیان وي، هم به خبرې وي. بس نو محترمینو مسلمانانو څه هیله ده چې هر وخت چاته خبر آغاز کوي په ټلیفون باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.